الرحیم. ملګرو په پروګرام ادبنامه کې نن د یو داسې هستۍ سره موجود یو چې زما او زما غوندې په لسګونو د ادب د طالب علمانو استاد جناب محترم اشنا باجولی صاحب راته هم په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه مخکې صرف تاسو شکریا ادا کوو چې ټیم هم راکړو خپلو مصروفیاتو نه. مننه تاسو نړۍ مننه کوم چې وخت مو ویستو موږ کوشش ډېر راوړي. ډېره مننه. اشنا صاحب د شاعرۍ مثلا کېږي خبرې وکړي ستاسو شاعرۍ باندې او مطلب مې دا و چې د باجوړ د ادب باندې خبرې وکړو. په باجوړ کې ادب سټارټینګ څنګه واخیستو او د کوم وخت تاسو شروع شوی دی. نو زما ستاسو نه بلې ته پوښتنه دا ده چې باجوړ کې د پښتو ادب څنګه په وجود کې راغلی تاسو مننه مشال صاحب تاسو څنګه وویل چې د پښتو ادب به موږ دلته لږ تقسیمو. یو اودسي ادبي کوم چې د انسانانو د پیدایش ته د یو ځای د یو سیمه کې د انسانانو د استوګنې سره وجود کې راځي او موږ په اسانو ټکو کې ویلی شو چې د چېرته نه اللهو شروع کېږي د هغه ځای نه اودسي ادب شروع کېږي. بیا دویم رسمي توګه باندې تحریري ادب دی. د تحریري ادب په حواله چې په باجوړ کې مونږ زما د کم علم مطابق چې زما کم لوست دی نو لومړی شاعر چې زما په ذهن کې کم راځي نو یا زما په مطالعه کې راغلی دی هغه ابوالقاسم دی. د ابوالقاسم دیوان قلندر مومن صاحب چاپ کړی هم دی د خپلې مقدمې سره. دې وخت کې ما ډېر زیات کوشش هم وکړو پیدا مې نه کړو. بهرحال د دوی ذکر چې کوم دی د ابوالقاسم ذکر دا زلمي هیوادمل صاحب خپل کتاب د پښتو ادب لرغونې دوره په دویم ټوک کې د هغې ذکر کړی دی او د هغې د ذکر مطابق زما په خیال چې دغه لرغونی شاعر دی چې مونږ ته ما ته په نظر باندې راغلی دی. باقي په دې باندې کار شروع دی، نور خلک تحقیق کوي، روان دی، نګار صاحب کار کوي، بلا خلک نور هم راتلی شي. خو تر دې دمه زما د کوم مطابق لومړی دغه شاعر دی. بیا د هغې نه علاوه عبدالمجید افغاني صاحب یو ډېر لوی نوم دی چې دا هم دغه په 19مه صدۍ کې زما په خیال سره چې دوی بیا راځي په 18مه اخیره یا 19مه اوله صدۍ اوله کې دوی راځي. بیا د هغې نه علاوه عبدالمنان دردمن صاحب دی. دا هغه شاعران دي. عبدالمجید اثر افغاني صاحب هم د دې سیمې و د پلارلو سره تعلق و. د هغوی نه علاوه نور ډېر ګڼ شمېر شاعران داسې دي چې هغوی رسمي طور باندې شعر هم لیکلی دی او ادب یې هم کړی دی. نثري کتابونه هم لیکلي لکه د عبدالمجید افغاني صاحب ته زه تاسو ووایم نو هغو د جمال الدین افغاني سوانح عمري لیکلې وه، د حداد عبدالقیوم سوانح عمري لیکلې وه. دغه شانتې درسي کتابونه یې د اردو ژبه باندې لیکلي او د دوی د نګار صاحب د تحقیق مطابق د عبدالمجید افغاني صاحب تعلق د باجوړ د بټایي کلي او علاقې سره و. بیا چې کله دغه ادبي هلې ځلې به کېدې دلته شاعران موجود وو. عبدالرشید لالا دلې د ګډکۍ ناګل صاحب و، محمد اجان و د ناوګۍ دغه شانتې بلا نور شاعران د امیدګل طالب صاحب د لږ وروسته دورونو کې بیا مونږ راځو. دا د خدای بله شاعران په باجوړ کې موجود وو. هغه دور کې چونکې منظم طور سره تنظیم نه و، منظمې هلې ځلې نه وې. د دغه شاعرانو د اظهار خیال ذریعه چې کومه وه نو هغه عموما د موسیقۍ محفلونو او په واده کې راغونډ شوي ګپ هم لګېدلی دی او د موسیقۍ سره شعر هم ویلی شوی دی. نو تر دغه وخته پورې په دغه ذریعه باندې اظهار شوی دی. په باجوړ کې زیاتره په هغه وخت کې چاربې ته لیکلی شوی ده. ولسي اسناد ګڼ شمېر لیکلی شوي دي. د هغوی بلا مثالونه موجود دي. موږ په زړو دورونو کې که موږ ګورو د باجوړ په خپله ذکر په مختلفو ولسي سندرو کې راغلی دی او راځي. نو دا ټول هغه زمونږ هغه شاعرانو یا هغه ولسي غږونه وو کوم چې ولسي مشترکه وو یا د ځینې شاعرانو ذاتي سندرې هم داسې وې چې په هغوی کې د پښتو د باجوړ ذکر راغلی او دغه دور نه ادب چې کوم دی را روان. بیا په رسمي توګه ادب منظم شوی په 1915 لکه دا د چا د کوششونو نتیجه وه یا دا خیال چا وړاندې کړو چې په باجوړ کې هم داسې یو ادبي تنظیم یا ادبي ټولنه جوړه کړي؟ دغه باندې کله د رڼا واچوله. په 1904 کې د ښاغلي عبدالرشید خان رشید لالا یو کتاب چاپ شو لاس او ګریوان. عبدالرشید خان رشید لالا باجوړ یو ډېر لوی نوم دی. د ادب یو ډېره زړه او لویه حواله ده زموږ لپاره. دا وخت هغوی کلیات هم چاپ دی. دغه 2-3 کتابه پکې د هغوی روان دي.
د هغوی دغه کتاب چې چاپ شو نو کله چې هغه ته محمد خان باجوړي صاحب چونکې هغه په دغه وخت کې د 1904 کې بلکې د 90 پورې د 1990 پورې محمد خان باجوړی په پېښور کې استوګنه و. هغوی عبدالرشید لالا ته د کتاب مبارک باد چې کله د خط په ذریعه لیږو نو په هغه خط کې ورته هغوی د دې خبرې اظهار کړی و چې په باجوړ کې د باقاعده طور د یو تنظیم ضرورت دی چې ملګري راغونډ شي او دغلته یو تنظیم جوړ کړی شي. زما په خیال سره تصور هغوی ورکړی و باجوړي صاحب او بیا رشید لالا الله پاک دې د هغوی قبر د نور نه ډک کړي. هغوی دغه تصور له عملي شکل ورکړو او په 1915 کې په باجوړ کې په لومړي ځل باندې د باجوړ پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښودل. دا سلسله د ډېر وخته پورې روانه وه، تقریبا د 2008 پورې زما په خیال. بیا په منځ کې تنظیمونه وشو، ټیک ده. دی اوس ماشاءالله د باجوړ پښتو ادبي کاروان بلا شاخونه دي، په ناوګۍ څانګه ده، شنګر څانګه ده، ناوګۍ ادبي بهیر دی. داسې تنظیمونه چې زیاتېږي د دې څه فایدې شته او که نه هغه کوم غټ تنظیم چې کوم یې آنلاین تنظیم هغه ته نقصانات ونه ورسوي؟ سوال ډېر ښکلی سوال دی مشال کې. څو پورې چې د دواړو تنظیمونو د بېلېدو سوال دی، دا عموما کېږي کله هم چې تنظیمونه غټېږي، کورونه هم چې غټېږي بیا بېلېږي. نو تنظیم هم د مثال د یو کور یا چې غټېږي عموما په هغې کې بیا دغه راځي چې ډېرو خلکو ته لږ حق یې ډېرو خلکو ته رسي نه، لږ خلک په هغې باندې مطلب ته به خوشحاله کړي نو ډېر خلک به خفه کېږي یا مطلب نور داسې ډېرې خبرې راتلی شي. چونکې دغه تنظیم خو بهرحال غټ شوی یا دومره و یا نه و. په دغه حواله باندې په 2006 کې باجوړ پښتو ادبي ټولنې د یوې تذکرې د چاپ کولو هڅه وکړه په 15 دغه تذکرې لپاره کار شروع شو، مواد راغونډ شو او هغه تر دې حده راورسېده چې د هغې لپاره یوه سریزه ولیکلی شي. په دغه سریزه باندې چونکې زه هغه وخت کې جنرال سیکرټري عبدالحق دار صاحب زموږ صدر و، الله پاک دې ورله ژوند ورکړي. زما او د هغه ترمنځ لږ اختلاف، مطلب د رای اختلاف راغی او اختلاف دا راغی چې دا صاحب دا وینا وه چې یاره رشید لالا چې دا کومه سریزه لیکلې څه شی چې لیکلي دي چونکې ښودلی نه بهرحال مونږ ته په هر صورت قبوله وه د رشید لالا سریزه، خو ځینې ملګرو ته هغه ناقبوله هم وه او دا هم وه چې زما خپل ذاتي خیال دا و چې یاره په دې کتاب کې باقاعده د باجوړ په حواله باندې تر کم از کم 80 نه تر 100 صفحو پورې مقدمه ولیکلی شي چې په هغه کې د باجوړ سیاسي، سماجي، معاشي پس منظر پکې د هغې تاریخي او جغرافیایي پس منظر هلته موجود دي. د هغې په رڼا کې که به یو څوک د باجوړ شاعر ګوري نو زما په خیال سره لږه زیاته اساني به یې په پوهېدو کې. د دغه ځینه دا اختلاف ورو ورو روان شو، خو زه نه پوهېږم چې بیا په دې کې دننه نور څه داسې عوامل میبي چې ذاتي عوامل د خلکو په ذهنونو کې په زړونو کې وو، د هغې په وجه باندې هغه تنظیم دوه ځای شو. خو بهرحال زه نن ډېر په ویاړ سره دا خبره کوم چې باجوړ پښتو ادبي ټولنه چې د باجوړ د بلا تنظیمونو مور تنظیم دی، هغه هم نن په خپلو خپو ولاړه ده او ښه فعاله ده او د هغې نه پیدا کېدونکي ټول تنظیمونه هم په خپلو خپو باندې ولاړ دي، ادبي هلې ځلې کوي. بیا پکې د نورو تنظیمونو همدغه شانتي ذکر راځي، لکه مونږ ته ووایو چې سلارزی پښتو ادبي بهیر سلارزی چې کوم یو ډېر ښه فعاله تنظیم دی په باجوړ کې، کال په کال خو ډېره غټه مشاعره خو هغوی د سپرلي کوي. صحیح ده. دغه نه علاوه هغوی په میرګل صاحب باندې پروګرام کړی دی، دغه شانتې په اثر صاحب باندې کړی دی. زمونږ دپاره دا د ادب بنیادي مقاصد زمونږ دا دي چې مونږ خپل مشاعر هم د ځان سره وساتو، نه دا چې غزل ووایو او واوه. ټیک شو. نو په دې حواله باندې د هغو کار هم د ستاینې وړ دی. خو د هغوی زیږون چې کوم دی، پیدایش چې کوم دی، نو هغه هم د دغه شان یوې مسلې نه دی. زما په خیال د 2012 په الیکشن کې د سلارزی د یو ملګري ووټ په دې بنیاد وجل شوی و چې دا 15 کاله 10 کاله چا نه دی لیدلی، د ده ووټ مونږ نه قبلو. نو هغوی د سلارزو کې یو تنظیم جوړ کړو او زما په خیال سره چې هغه د نقصان نه بلکې د ګټې سبب دی، ځکه چې که دغه د ادبي کاروان نه پیدا شوی که د ټولنې نه، خو ادبي کاروان په خپل ځای کار کوي او هغه نن په خپل ځای کار کوي، نو کار دوه چونده روان دی. زما خیال دا دی چې ډېر تنظیمونه جوړېدل دا د ګټې سبب دی،
دا د فایدې سبب دی. خو شرط دا دی چې دا ملګري دي د یو بل ملګري تنظیمونه دا تنظیمونه دا د یو بل متضاد او مخالف تنظیمونه نه بالکل نو دا به ټولو نه فایده ورکوي. دا مطلب دا دی چې یو بل سره اورېدي چې یو بل سره تعلق ساتي، ناسته ولاړه د هغو د یو بل صحیح نو لکه په صحیح معنی باندې به هغې د عادت په اساسي کې بالکل جی لکه مطلب د مقصد خو د ټولو یو دی، بالکل د ژبې او د ادب پرمختګ او د هغې ترویج. هغه چې څوک هم کوي موږ سره ملګري کړو هغه تنظیمي کړو دې تنظیمونو موږ ټول په باجوړ کې چې څومره تنظیمونه دي الحمدلله زه ډېر په فخر سره وایم چې دا ملګري تنظیمونه دي او ټول د یو بل پروګرام کې شرکت د ځان لپاره درناوی لري. یو بل سوال هغه دا چې د باجوړ چې کوم ځوان شاعران دي څومره مطمئن یاست چې په راتلونکي کې به دوی رول ادا کړي؟ څو پورې چې د باجوړ د زلمي کل هغه د زلمي کل زموږ زیاتره شاعران په تېرو 2 لسیزو کې زلمي شاعران ډېر زیات موږ ته مخې ته راغلي. د تېرو 2 لسیزو حالاتو ته چې موږ ګورو نو هغه داسې حالاتو چې هغې زموږ عام وګړی هم حساس کړی دی او د داسې یو تجربې نه تېر کړی دی عام وګړی چې هغه هم په ډېر څه باندې تللی دی. نو بیا چې کوم شاعر د دغه حالاتو پیداوار دی هغه شاعر ته د قامي حالاتو د قامي مسلو ډېر ښه ادراک دی. موږ په نن وخت کې که موږ ډېر کشران شاعران زه اورم ډېر واړه په عمر باندې ډېر واړه شاعران دي خو د هغوی فکر د هغوی سوچ یا د قام په مسلو باندې د هغوی نظر واقعتاً د ستاینې وړي. دا زه رسمي خبره نه کوم. ډېر کشران شاعران زه به نومونه والمه د ځینو کیمور صاحب دی، کور صاحب دی، فرمان صاحب دی، نایاب صاحب دی، داسې نور د خدای بلا اوس د ټولو نومونه به نه راځي ذهن ته. دا ټول زموږ کشر کوم دی چې زلمي شاعران دي او د دې دور پیداوار دي خو د هغوی په شعر کې چې کوم وزن دی کوم زور دی نو هغه د دې خبرې عکاسي کوي چې دا د مستقبل یا زموږ د راتلونکي هغه شاعران دي چې زموږ د قام سر به تر فخر نه لوړي. د نظم باندې خو ماشاءالله تاسو خبرې وکړې ډېر ښه کار کېږي او د تېرو لسیزو نه کېږي او روان دي. په نثر باندې اوسه پورې چا کار کړی دی په تنظیمي شکل کې لکه د باجوړ په ادبي کاروان په سټایل باندې داسې په ډرامه ناول شو نور څه کوم نثري اصناف دي؟ څو پورې چې د نثر خبره ده نو موږ ته اکثر دا شیزونه د خلکو کلي د رسالې په دې سلسله کې ډېر زیات رول ادا کوي. دلته په ځینو رسالو کې زموږ سره په باجوړ کې د تېرې اشارې په اخري لسیزه کې مطلب د شلمې پېړۍ اخري لسیزه کې هم رسالې موجودې وې. سباوون رساله چلېدلې ده، بله ډیوه چلېدلې ده، ورولي رساله چلېدلې ده. په دې وروستیو کې تیمور په نوم باندې اردو پښتو میکس وه، بیا پښتو سرورو ختمه هم شوه. خو بهرحال دا بلا رسالې دي چې دا چلېدلې دي. په دې کې ډېرو خلکو څه نه څه لیکونه دا هم کړي دي. په هغې کې به زه تاسو ته ووایم چې اکرام الله صاحب د دې پورې غاړه سنتي د دې علاقې دی. هغه لږ ځینې نثري لیکونه چې کوم هغه ستاینې وړي. د هغې نه علاوه بیا په د دې نه مخکې هم لکه د بابړ مولي صاحب باندې احمد یوسفي صاحب زموږ د دې چارمن څوک مشر د هغوی یو کتاب هم کې موجود و. د هغې نه علاوه د باجوړ د تاریخ په حواله باندې کار غیر شایع شو. دا خبره ده کوم چې چاپ نه په دې باندې د کوټکي د سکول پرنسپل صاحب زمانه دا وخت نوم هېرېږي د هغوی کار په دې باندې روان و. امین الحق صاحب یو ډېر لوی نوم دی او ډېر لوی سکالر دی او تحقیقي کار د هغه چې کوم ځای په باجوړ باندې روان دی. دغه شانتې په موجوده دور کې انور نگار صاحب د تحقیق یو ډېره لویه حواله ده چې د هغوی د باجوړ په اړه باندې د باجوړ په باجوړ کې د ازادۍ جګړې د باجوړ ذکر په ولسي سندرو کې دغه شانتې د باجوړ وسایل په دې ټولو شیزونو بېلابېلو موضوعاتو باندې هغوی وړې وړې مقالې خپلې لیکلي دي او مطلب یونیورسټۍ لپاره اصل شوي دي. دغه شانتې د هغوی ته موضوع هم د تحقیق په لړ کې په نثر کې د باجوړ په ادب او کلتور باندې تحقیق موضوع میلاو ده. نو دا څه حده پورې خو دا تحقیقي او علمي کار شوی دی. بیا په فکشن کې یا مطلب موږ وایو چې په افسانه کې نو په هغې کې د بده مرغه زموږ ته داسې څه واړه واړه نومونه شته چې کله کله افسانې لیکلي لکه د بدقسمتۍ نه په دې کې به مجوزانه بیا مطلب ما په یو وخت کې په افسانه لیکلې وه چې اخبار ته وحدت چاپولې
نو خو دومره مطلب هغې ته زمونږ دا توجه نه وه چې یاره واقعي موږ نثر زمونږ هم دی. بهرحال د وخت تېرېدو سره دا ادراک وشو چې نه نظم کې اوس دومره ضرورت دی چې څومره نثر کې. نو د هغې په حواله باندې بیا په باجوړ کې اولنۍ د افسانې مجموعه چاپ شوه. فضل خالق ثاقب صاحب افسانه مجموعه وه د خاپیرۍ په نوم د افسانه چاپ ده. نو زما په خیال څه دغه هم مونږ فکشن کې ډېر ښه عمل چونکې اولنۍ افسانه ده د افسانې په معیار به شاید چې پوره نه وي، خو بهرحال د لومړي قدم په حیث باندې زموږ سره دغه موجود دی. د هغې نه وروسته بیا د عنایت الله بهار افسانې دي، ګل کړی رومان. دغه افسانې زما په خیال سره نسبتاً بالغې افسانې هم دي. د لوازماتو په حوالې سره هم او موضوعي حوالې سره هم ډېر زیات جدت هم پکې دی. بلکې که زه ووایم چې په دغه افسانو کې په جنسي بڼه باندې لیکلې افسانې هم موجودې دي. نو دا د رجحاناتو په حواله باندې زه ویلی شم چې دا ډېر تیز رفتار دی چې مونږ د روایتي کیسې نه بیا دغه موضوعات او دغه رجحاناتو ته دومره زر رسو. نو زه ویلی شم چې زمونږ را روان نسل نه یوازې د نظم بلکې د نثر د میدان هم ښه غازیان لري. داسې چېرته وخت راغلی دی لکه تاسو چې ګلیار صاحب شو، نګار صاحب شو، هغه چېرته داسې ټیم ایستلی دی چې کوم زموږ ځوان ټول شاعران دي، لیکوالان دي، هغوی غواړي چې دا د نثر ولیکم، په نثر کې کار وکړم، خو د هغوی د رهنمایي ضرورت دی. داسې څه ټیم تاسو چېرته ویستی دی که نه؟ دا خو ډېره خبره رایاده څو پورې چې زمونږ خپل هغه دی ګلیار صاحب زما د ذهن نه وختي ووته. ګلیار صاحب په دې هغه ډېر اکټیو رول لري. افسانه هغه هم ډېره زیاته لیکلې ده، بلکې هغه په ډرامه باندې هم څه تربیتونه او ټریننګونه اخیستي. یو ځل دوه زمونږ دا کوشش شوی هم و چې مونږ د تنظیم له اړخه داسې یو ناستې را جوړ کړي. د ګلیار صاحب خبره کوي، د ګلیار صاحب ذکر هم کوو. نو باقاعده مونږ دغه شانتې وکړه چې یاره مونږ کوو چې داسې ناستې وکړو چې په هغه کې د نثر په حواله باندې مونږ خبرې اترې وکړو. یو ځل مې داسې ناستی شوی هم دی، خو بیا باقاعده مونږ هغه کانټینیو ونه ساتلی شو، جاري ونه ساتلی شو چې مونږ د ملګرو نه په هغې باندې لیکونه غوښتلي وی. بهرحال دا د ستاینې وړ خبره ده. زه به تا ته هم ګوته نیسم چې ستاسو هم افسانې موجودې دي، د ګلیار صاحب هم افسانې موجودې دي. نور ډېر هلکانو ملګرو کې ډېر خلک داسې شته دی چې هغوی نثري لیکنې موجودې دي. عنایت الله بهار په حواله به زه دا خبره هم وکړم چې هغه پخپله هم د تخنیکي مقالې کوم کې د سټوډنټ په حیث باندې لیکي، هلته استادانو سره محنت کوي. نو زما په خیال څه دا د نثر په حواله باندې زموږ ډېره ښه ابتدا ده او امید لرو چې وړاندې به هم دا جاري. یوه خبره چې د نوټ کولو وړ ده هغه طالب علمان دي چې شاعران ادیبان نه دي، تنظیمونو سره تعلق نه ساتي، خو هغه طالب علمان لګیا دي په پښتو ادب پښتو ژبه باندې هغوی مقالې لیکي، امفل کې او د ماسټر لیول مقالې په هغې لیکي. نو هغه سټوډنټان هم د یادونو وړ دي که څه زما په نومونه نه مې یاد، څه د انګریزۍ ژبې سټوډنټان دي چې د باجوړ په ادب باندې هغوی سره څه کار وکړو. دغه شانتې د پښتو ژبې د امفل سټوډنټان چې دا وخت زما په ذهن کې کوم دي، رحیم الله صاحب او فضل حبیب صاحب، نګار صاحب، ثاقب صاحب، حسین احمد صاحب، دا هغه خلک دي چې دوی خپل سندي تحقیق دوران کې هم لګیا دي او د دغې ژبې او ادب لپاره کار کوي. اشنا صاحب دا خو شوې د پښتو خبرې، د پښتو خو مونږ باندې بلا حقونه دي، خو زموږ چې کومه قومي ژبه ده اردو، زه په خپله ورته ډېر مطلب مینه لرم، جواله لرم. په دغه باندې شاعري خو لکه مینهوال هم ډېر وي او زما په خیال شته کسان هم باجوړ دي اردو شاعري کوي. داسې منظم شکل کې د هغه لپاره چېرته تنظیم یا نور پرېکار شوی د اردو ادب لپاره چونکې لیکوال تاسو څنګه ذکر وکړو مینهوال خو ډېر زیات دي. لیکوال مات ګوډ لیکوال هم شته دی زموږ په شان، خو ښه لیکوال هم شته دی. لکه زه به ووایم چې حسن ګل حسن صاحب چې د هغوی کتاب ګوشه دل چاپ دی، ډېر ښه کتاب دی. په هغه کتاب کې مطلب ذاتي او داخلي وارداتو ذکر هم شته دی، خو په هغه کې قامي حالات او عکاسي هم ډېره په رڼه بڼه باندې شوې ده. د هغې نه علاوه ظاهر محمد صاحب زموږ یو بل ملګری دی، هغه هم پښتو ادب اردو ادب سره علاقه لري، اردو شاعري کوي. د هغې نه علاوه توقیر نیازي زموږ یو کشر دی کوم چې د شباب نیازي صاحب کشر ورور دی،
هغوی ټول دي دا ملګري موجود دي او کله کله لالزاده ساګر صاحب دی د هغوی ورور دی سلیم ساغر صاحب هغوی هم د اردو شعر و شاعري کوي دواړه ورونه ولیکي زمونږ دا وینا شوې ده د وینا تر حده پورې چې د اردو د ملګرو یو تنظیم جوړ شي خو تر دې دمه هغې له عملي شکل په دې ورنکړی شو چې کله مونږ کینو نو څه ملګرو کمی شي یا مطلب داسې اهم ملګری رانه پکې پاتې شي چې هغه ناستی سر ته صحیح ونه رسي نو بهرحال هغې له مونږ حتمي شکل خو ورنکړی شو خو دا لکه تم او دا کوشش دی چې مونږ یو باقاعده هغه سوسایټي جوړه کړو ځکه چې د پښتو د اردو ادب یوازې شاعري نه ده دلته د اردو افسانه‌نګار هم موجود دي لکه بهونیر صاحب آبادي صاحب د اردو یو ډېر ښه استاد دی او ډېر ښه لیکوال دی دا شان د هغه نه علاوه دلته د بلا جبو حضور یم مشال صاحب په باجوړ کې د انګریزي ژبې شاعران او رایټران موجود دي صحیح شو که نه نو موږ غواړو چې موږ دغه خلک ټول د یو پلیټفارم ته راولو او هغه مطلب د اردو سوسایټي هم کېدی شي هغه ادبي سوسایټي هم کېدی شي چې د ټولو ژبو صحیح شو بهرحال زما چې څومره پورې ورسره تعلق دی نو تاسو ذکر وکړو زما ټول تعلق مې ورسره دغه هم دی او باقي دا چې زه د پاکستانو ژبو د انټل طالب علم یم مشرنه یم نو د دغې حوالې سره مې ورسره زیاته علاقه ده ډېره مننه کوم اشنا صاحب خبرې خو زه ډېرې غواړم لکه دا نه چې په ورځو ورځو خبرې وکړي په پوسټ په خبرې وکړي نو تقریبا غالبا چې نشي ختمېدی خو انشاءالله نیکسټ پروګرام هغه صرف ستاسو ذاتي ژوند باندې ستاسو ذاتي شاعرۍ باندې کوو نو ملګرو دغه پورې په ډېر الله سپارم